یا په دا دنیا کې سلور قسمه انسانان دي. سو قسمه سلور قسمه. ډیر په غور سره د حدیث مبارکه ته غوږ ونیسئ. یو یای هغه سړی دا چې الله یې غته مالم ورکړی دا، علم یې ورکړی دا. دا سړی را ولاړ سي دا د علم په رڼا کې خپل مال مصرفوي، استعمالوي، معنا زکات ورکوي، صدقات ورکوي، خیرات کوي، حج کوي، لغرباو لمساکینو لیتیمانو سره مرستې کوي، مدرسې جوړوي، جماعتونه جوړوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا په درجه کې په تر ټولو په لوړه درجه باندې ده. دوم یې هغه انسان ده چې هغه ته خدای علم ورکړی د مال نه ده ورکړی. هغه سیده مالدار عالم ته وګوري یو سویلی له خولې وکاږي، هی کشکې ما ته که خدای دومره مال راکړی وای لکه دغه علم والا تاجر ته، ما به هم دغه رقم خیراتونه کړي وو، صدقې به مې کړي وې، جماعتونه به مې جوړ کړي وو، غریب مسکین سره به مې مرسته کړې وه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله د ده نیت ته ګوري، د په دا شایسته نیت باندې دغه او هغه دواړه سره برابر دي په درجه کې. یا یو دریم سړی ده الله یې هغه ته علم نه ده ورکړی، خالي مال یې ورکړی ده. دی را ولاړ سي په دا مال کې حلال او مرداړو ته نه ګوري، روا او نارواو ته نه ګوري، د نفس هر ناجایزه خواهش دی په دې مال باندې پر کوي. په ډمې ملوزي، په چرسو یې ورکوي، په پوډرو یې ورکوي، په نارواو یې ورکوي. دا یې بدترین سرمایه‌دار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. یو څلرم سړی ده یغه ته خدای نه مال ورکړی نه علم ورکړی ده، تاس دی باز ګل کو تک ده. خو سه دا وړ بدترین سرمایه‌دار ته وګوري یو سویلی له خولې څخه وکاږي، وای پاوز وای مړ کې کوي دوره دنیا ما ته را کړې وای نو دی ولا که د غای په ډمتو پیزي زه بیا تر دلوی ډم یم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یای دومره بدترین د داسې کوم نیت ته علم هم خدای نه ده ورکړی، دنیا هم خدای نه ده ورکړی، سوچ هم د فاسق او د فاجر خلکو ده، نو دغه او دا بدترین سرمایه‌دار په عمل کې سره برابر دي، په سزا کې هم سره برابر دي. تاسې پام د دې کیسې د موږ په معاشره کې داسې خلک ستا الله وس نه ده ورکړی چې خدای وس ورکي بیا نو سدی کومې پیرې کوي، بیا شیطان هم پناه غواړي زه دې اسې دنیا ته رالېږلی یم، دا خو د ما هم پلار ده، تر ما هم دوه ګامه ور مخته ده.